بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. د انسان د پاره یو غټه خوشحالي او غټ تحفه د الله رب العالمین هغه دا ده چې انسان کې دا ماده را پیدا شي چې د الله سره محبت وکړي او د الله محبت ورته حاصل شي. ځکه کله چې انسان سره خپل رب وي الله وي نو هیڅ چاته ضرورت نشته، خو چې کله د خپل رب نه لري نو بیا به د چا په در ګرځي او کم درونه کې به ګرځي. نو لهذا د الله محبت دا ډیر ضروری ده انسان له چې دا حاصل کی او د خپل رب سره محبت وکړي. د الله د محبت ډیرې زیاتې فایدې دي چې انسان له الله رب العالمین د هغې فایدې او ثمرات ورکوي، او د هغې فایدو نه هغه دا دی چې الله رب العالمین به د خلکو په زړونو کې ستا محبت واچوي، ستا خپل خپلوان به تا خوښوي، ستا نږدې خلک به تا خوښوي، د تا سره به مینه کوي، د تا سره به محبت کوي، تا به ځان ته رانږدې کوي، ځکه چې ستا د الله سره محبت دی. او د خلکو محبت دا داسې یو راسمال دی، داسې یو قیمتي شیز دی چې دې قیمت بالکل نشي لګېدلی، لا محدوده قیمت دی، ډېر عظیم او غټ مال او رأس المال دی چې د خلکو محبت درته حاصل شي، ځکه دا د دې نښه ده چې د الله محبت د تا سره دی. همدغه رنګې کله چې د الله رب العالمین سره محبت پیدا شي، الله رب العالمین انسان له حکمت ورکوي. ومن يؤت الحکمة فقد اوتي خيرا كثيرا. په دې کې ډېر زیات خیر دی، په حکمت کې ډېر زیات حکمتونه دي په خپله په دې کې چې الله رب العالمین یو چاله دا ورکي. کله چې انسان له الله رب العالمین حکمت ورکي، په ډېر لږ مال باندې هغه سعادتمند کېږي، خوشحالیږي. او چې کله حکمت ورسره نه وي، ډېر لامحدوده مال به ورسره وي، خو هغه به همغسې شقي او بدبخته به وي، سعادت پسې به ګرځي او سعادت او خوشحالي هغه ته به نه میلاویږي. همدغه رنګې کله چې الله رب العالمین چاله حکمت ورکي نو هغه دشمن دوست کوي، او چې کله چا سره حکمت نه وي نو هغه دوست هم دشمن جوړوي، د دوست نه دوست هم دشمن شي. نو د الله رب العالمین دغه حکمت دا داسې یو عطا او ورکړه ده چې د دې قیمت بالکل نشته دی، د دې قیمت څوک نشي لګولی. کله چې انسان خپل رب وپېژنته هر څه وپېژنتل، کله چې انسان د خپل رب معرفت ورته حاصل شو، په هر څه باندې هغه پوه شو، هغه په هر څه باندې هغه الله رب العالمین هغه له پوهه او علم او حکمت ورکوي. بله فایده یې دا ده چې انسان کله د الله سره محبت کوي، قناعت الله ورکوي، رضامندي الله رب العالمین د انسان له ورکوي، د الله په هره فیصله باندې دا رضا، د الله په هر حکم باندې دا رضا، د الله په هر تقدیر باندې هغه دا رضا کیږي. په هر شي کې الله رب العالمین دې ته سعادت ورکوي، سکون او اطمینان د هغې په زړه او په سینه کې الله رب العالمین اچوي، ځکه چې محبت یې د الله رب العالمین سره دی. همدغه رنګ الله رب العالمین یو بل نعمت په دې باندې کوي چې هغه د عزت نعمت دی. عزت ولا ورکوي په دنیا کې، د امن نعمت ولا ورکوي په دنیا کې. ډېر وخت انسان چې کم دی د زرګونو مصیبتونو نه به هغه بچ شي، نجات به ومومي، لیکن بیا به هم یریږي، بیا به هم خائف وي. دغه یره الله رب العالمین دغه انسان نه لرې کوي، دغه درد الله د انسان نه لرې کوي، سکون او اطمینان الله رب العالمین د الله په محبت کې انسان له ورکوي. او دا محبت موږ او تاسو ته صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت او اتباع کې دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الله رب العالمین د موږ او تاسو ته دغه محبت حاصل کی. الله رب العالمین د زموږ زړونه او سینې په دغه محبت باندې پراغ او ښایسته کی. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.